اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والشافعي وفي أخرى له بلفظ المصابيح اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أذن 7 سنين محتسبا كتب له براءة من النار. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شذية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود. دے لوستے شوی احادیثو کے د امام او د مؤذن چې دا د منځ دوا مین ضامنان دي او معتمن دي د دې فضیلت بیان شوی دی. امام هغه چاته وی چې هغه امام ولاړی. امام په عربی کې معنی د مخ کې او خلف معنی د رسته. نو امام او امام هغه کس ته وی چې د نور مقتدیانو نه مخ کې. د دې متعلق د احادیث په کتابونو کې چې کوم مقام ذکر دی یا داغي کوم خصوصیات او صفات ذکر دي یا فقهاو داغي اغا مقام او داغي اغا صفات ذکر کړی دي. نو امام بنیادی طور د مسلمانانو د اجتماعي امور ذمہ دار سړی ته وي. فدیو جب فقهاوی امام دو قسمه. یو امام هغه چې هغه په منځونو کې د سړی امامتي کوي. نو داغه صفات دادي چې دیبا د نور مقتدیانو په نسبت باندې په قران خپويږي. د نور مقتدیانو په نسبت باندې په د قران تلاوت خسته کولای شي. د نور مقتدیانو په نسبت باندې با د ژوند کړهول چی دا به پسندیدای دیتا امام وي او دیتا امامتی صغرا وي. امامتی صغرا وړو کی امامتی دیتا وي وړو کی امامتی. بیا یو توي امامت کبرا. نو امامت کبرا مطلب دا چې هغه یواد د مون نه بلکې هغه د مسلمانانو د اجتماعي امور او ذمہ داری مثلا منبر سے وزیر سے صدر سے وزیر اعظم سے یا دغه شانې په محکمو کې وړو کې افسر غټ افسر او بیا پدې کې امام کبیر چې دی نو هغه د ملک د یعنی د هغه دستور د نافذ کولو کم اتھارټی چې دا هغه ته امام وي. هغه ته رفق په اصطلاح کې امامت کبرا وي د غټه امامت. نو دا هغه د لپاره چې کوم صفات دي نو هغه درې صفات دي. یو صفت دا ده چې دا هغه امام بسړی امام کوي چې هغه د دې وړي امامتۍ اهلی وړي امامتي کولای شي چې دا د دې مستحقي چې سړی په جماعت کې مخکې کولای شي. ضروری نه چې د غاټ عالم او شیخ الحدیث خو چې دا د قابلی چې د په جماعت کې پس خلق منځ کولای شي. یو صفت ده.
دویم صفت دا ده چې په دې کې به قوت موجود وي. قوت وای هغه طاقت ته، هغه صلاحیت ته چې هغه په بنیاد باندې سره اجتماعي امور چلولای شي. او یو ته وای امانت. امانت مطلب دا چې دا د دې سړی چې دا د قرآن د احکامو د عملی کولو په ځان باندې عملی کوونکی دی او نور خلکو باندې د عملی کولو صلاحیت لري. نو دا درې صفتونه دا د غټ امامتۍ د پاره شو او د دې وړي امامتۍ د پاره دغه امام دغه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې حدیث کې چې کوم امام دی نو دا ذمہوار دی د مقتدیانو د منځونو هم، او کدا د غټ امامتۍ والا خاوند دی نو دا ذمہوار دی د خپل رعایا هم. په دې وجه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د مسلمانانو خلیفو نو هغه په کوڅو کې ګرځیده او په بدلو جامو کې باډي ګارد به سره نو. مطلب به دا و چې خلک سوي چې څه تکلیف دی په دې وخت کې چې داغه تکلیف د ځکه بګرځیدو چې داغه دا یقین و چې امام ضامن دی د موار دی د رښتل. دغه شان یو ځلې وې چې که د سین په غاړه د نیل یا د یامو په غاړه باندې یو سپی امړ شي د لوګي د لاس نو زمانه به د هغې الله تعالی تپوس کوي. په دې وجه باندې فکرمند و. نو داسې د امامت کبرا دپاره هم داسې خلک پکار او د وړي امامتۍ دپاره هم، ځکه چې دا د موار دی د دي. نو الامام ضامن، امام ذمہوار دی د مقتدیانو د وړي امامتۍ هم او د غټ امامتۍ هم. نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه چې اللهم اے الله ارشد الائمه، امامانو ته هدایت وکړي، امامانو ته هدایت وکړي. ځکه چې امام خطا شو قوم یې ټول تباه شو. مشر که د ملک یو که د جماعت یو که د کلي د کوڅې چې دا کله په اوتو بوتو شو نو قوم یې په خپله په اوتو بوتو شي. نو اللهم ارشد الائمه، یا الله امامانو ته نیغه لار وښیه، مشرانو ته نیغه لار وښیه، ذمہ دارانو ته نیغه لار وښیه. تباه و برباد بشي، د وجې نه به ټول قوم تباه و برباد شي. او د مؤذن متعلق هغه وفرمایل چې والمؤذن مؤتمن اعتماد کړی شوي ته وایي. په مؤذن باندې خلک اعتماد کوي، ناس یې ورته روژې نیولي، ډوډۍ نه خوري، اوبه نه څښي، ورې چې مؤذن بانګ وکړي. نو په مؤذن باندې د خلکو اعتماد وي. مونځ نه کوي، وایي ورېږه چې مؤذن بانګ وکړي. نو چې مؤذن بانګ نه کړی خلک مونځ نه شروع کوي، او چې مؤذن بانګ نه کړی خلک روژه بندۍ هم نه او روژه ګلاوی هم نه. نو په دې مؤذن باندې ډېر زیات اعتماد وي. نو مؤذن چې د هغې اعتماد باندې سر ته نه رسي نو بیا د ده د وجې نه منځونه خرابېږي، روژې خرابېږي. نو والمؤذن مؤتمن، په مؤذن باندې ګوره اعتماد کړی شوی دی، په وختونو کې په اعتماد کړی شوی دی، په اوازونو کې په اعتماد کړی شوی دی، او د دې نه علاوه په نورو شنو کې په اعتماد شوی دی. نو دعا الله تعالی وغوښته اللهم اغفر للمؤذنین. پیغمبر علیہ السلام دعا وکړه چې الله اذان کوونکي وبخه، ځکه غلطیانې په ډېرې دي، کله د وخته بانګ وکړي کله ناوخته بانګ وکړي. نو په روژه کې چې د خلکو نه نقصان راځي خو د مؤذن د وجې نه به راځي، د مونځ په ټیمونو کې نقصان راځي خو د مؤذن د وجې نه به راځي. نو هغه ته دعا وکړه چې اللهم اغفر للمؤذنین، یا الله اذان کوونکو ته بخنه وکړي. یو طرف ته خو د مؤذن مقام بیان کو، خو بل طرف ته د مؤذن دپاره پیغمبر علیہ السلام دعا هم وکړه. نو قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الامام ضامن، امام ذمہوار دی د منځونو د مقتدیانو، او غټ امام ذمہ دار دی د عملونو د رعایا. والمؤذن مؤتمن، او په مؤذن باندې اعتماد کړی شوی دی. نو مؤذن نه غلطیانې کېږي. نو دواړو ته الله تعالی پیغمبر دعا وکړه چې اللهم ارشد الائمه، یا الله امامانو ته هدایت وکړه، او واغفر للمؤذنین، او یا الله اذان کوونکو له هم څه وکړه بخښنه ورته وکړه.
دغه شان ورپسې حدیث کې حضرت عبد الله ابن عباس نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل چې من اذن 7 سنین محتسبا كتب له براءة من النار. کم سړی چې اذان کوي او وکاله مسلسل اذان وکاله، مسلسل مطلب یعنی د مؤذن او اذان وکاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د د لپاره ولي کلی شي چې د جهنم د اور نه بچ شو، انتظام به الله تعالی کوي. من اذن، حضرت عبد الله ابن عباس فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل من اذن چا چې اذان وکړو 7 سنین وکاله محتسبا د ثواب په نیت د نوکری په حیثیت نه. بعد خلک بانګ کوي خو هغه نوکری، نو د نوکری والا نوکری ته نه چې کنه بانګ نه کوي، بانګ وکړو د بانګ ثواب او ته ملاو شو. خدا خوش خبری د هغه چا د پاره چې هغه اذان کوي محتسبا د ثواب په نیت باندې کوي. لکه اخو بل حدیث کې راځي حضرت ابو هريره فرمایي حضرت عثمان ابن ابي العاص په نوم باندې یو بل صحابي دی، هغه وای ما پیغمبر علیہ السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اے د الله پیغمبر اجعلنی امام قومی، ما د امامتی چې کوم فضیلتونه واورید نو د امامتی خو ډېر ښه کار دی چې امام یې خامخا په جمع مونځ کې، چې امام یې نو خلکو ته به درس کې نو دا به پیدا نو امامتی خو ډېر ښایسته عمل دی. نو اې د الله پیغمبر ما د یو کلي امام کا چې زه د هغې امامتي کوم. نو قال نو پیغمبر علیہ السلام راته منظوري راکړه ویل انت امامهم، زه ته د هغې امام شوې. وګوره یو خبره واوره، واقتدي باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. واقتدي باضعفهم، د کمزورو خیال ساته، د کمزورو ستا په مقتدیانو کې چې کوم خلک کمزور دی د هغې خیال ساته. کمزوري څوک دي؟ بوډاګان دي، په مانځه کې ډېر ودرېدی نه شي، چې ډېر ودرېدی نه شي نو هسې نه ته مونځ دونه اوږد کړي چې هغه په دې مانځه مانځه کې تا ته خیرې شي. یا زنانه دي په مانځه کې در سره ولاړې دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به خلک جومات ته زنانه به هم راتلې، د هغې دپاره به دا تنظام شو. نو د ماشومانو سره بچي ورته جاړي او تا چې کوم دی نو 13مه سپاره د اول سر نه شروع کړي او آخر سر ته یې رسوي، نو هغه هلته جاړي د هغې زړه د ماشومانو سره یو ته چې کوم دی نو دلته قرآن ورته وایي نو د قرآن به هغه له څه خوند ورکړي. یا بیماران دي پکې نو بیمار ودرېدی نه شي، کېناستې نه شي او ته ورته اوږد صورت شروع کړی دی نو د هغې په وجه باندې هغې ته تکلیف کړي. نو وقت دی باضعفهم چې کم پکې کمزوري دي د هغې د مونځ په طریقه باندې مونځ کوه، یعنې د هغې په اندازې کوه. او واتخذ مؤذنا لا یأخذ على اذانه اجرا، او ځان له داسې مؤذن پیدا کا چې هغه ګورې مزدور نه وي، مزدور نه وي. هسې نه یو ملګري قصه کوله وی چې جومات په کوټه کې مې ځان ته نږدې دغه راویستی و دا شرط وی دا لوډ سپیکر او بړستن نه به مې بانګ کړو، نو مزدور بیا د بړستن نه بانګ کوي. نو داسې څوک مه مؤذن کوه چې هغه د بړستن نه اذان کوي او هغه صرف د خپل تنخواه او د خپلې مزدورۍ د کولو غم کوي. واتخذ مؤذنا، ځان له داسې مؤذن ونیسه لا یأخذ على اذانه اجرا چې هغه په اذان باندې مزدوري نه اخلي، هغه د خدای دپاره اذان کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې کم سړی اذان کوي المؤذن یغفر له مدى صوته، د مؤذن دپاره چې څومره د اواز رسی نو د اواز د رسېدو پارې الله تعالی دته بخښنه کوي. یعنې په دې دوران کې چې د ده نه څونه کمزوریانې شوي په دغې علاقې کې کوم دی کې چې د اواز رسي نو د دغې دی او ګناهونه ورته معاف شي. او په دغه دی کې چې کم څیزونه دي لامده څه دي وچ څه دي نو هغه ټول د ده لپاره به د قیامت په ورځ باندې ویشهدو له کل رطب و یابس، هر وچ او لوند څیز به د ده لپاره یعنې جاندار او بیجان دواړه څیزونه به د قیامت په ورځ د ده لپاره ګواهي کوي. او دا خو لا یوه هو شاهد الصلاة یکتب له 25 صلاة ویکفر عنه ما بینهما. او مانځه ته چې کوم سړی راشي د ده په اذان باندې
نو مازدیګر ته د یو منځ په بدل کې د 15 او په بل کې روایت کې راځي د 20 منځونو ثواب ملاوي چې کوم سړی جمعات ته د په اذان باندې راشي او منځ وکي نو هغه ته په جمع باندې 15 یا 20 منځونو ثواب ملاوي هو له مثل اجر من صلى د اذان کون کې نه هغه نه ثوابونه ملاوي څومره خلکو چې د په اذان باندې مول شروع کړی و سوچ کوا زمون خواته اوس په دې وخت کې مثلا 25 کس 20-25 کسان دا 20-25 کسان چې مونږ وکړو نو هر مانګزار لا الله تعالی د جمع په وجه باندې د ځان له مونږ په نسبت 15 مرتبه زیات مونږ ورکړي او چې دا د کم موازن په आवाज راشي نو د دې سړي په خپل اجر کې خو څه کمې نه راځي خو موازن له د شلو 15 کسانو د مونږ هغه ثواب دغه نه دل اور پس اضافي مور کړی نو دا د مؤذن د اذان کولو ثواب دی د مؤذن نه د مؤذن د اذان کولو ثواب دی نو چې کله بانګ شروع شي نو چې کم ټیم یې نو په ځل کې راوړه چې ځکه خیر دا ټیم ختم شو ول بل ټیم شروع شو حضرت ام سلمہ رضی الله عنها فرمایي چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دعا خو دلې د اذان په ټیم کې نو چې تاسو ته ویم نو هغه کوم ده نو ماته پیغمبر علیه السلام وی چې د سار بانګ شروع شي نو ته په ځل کې د سراواله چې خیری هذا اقبال الليل د ماخام چې راشي نو هذا اقبال ليلك و ادبار نهارك واصوات دعاتك یا الله ورځ لاړه او شپه رااله شپه دې رااله او ورځ دې لاړه نو فغفر لي او اصوات دعاتك او یا الله ستا طرف تر بلونکو خلکو اوازونه اورم بانګ شروع شو یا الله بانګ شروع شو د ما خیال له شپه ورځ لاړه او شپه رااله نو یا الله ته ما تر دې ورځې د کړي ګناهونه وبخه فغفر لي ما ته بخنه وکړه نو په دې وجه باندې موږ او تاسو لم پکار دي چې کله بانګ شروع شي نو چې دا کم ټیم لړ شي د هغې دپاره ځان له سړی دعا مو غواړي چې یا الله ورځ خو تېره شوه او ما نه به څه نیک عملونه شوي یا به نه شوي ګناهونه خو رانه ډېر شوي نو یا الله فغفر لي بخنه راته وکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم